ډیرو زیاته معزز او مکرمه مسلمانانو خویندورونو، نن چې کومه وظیفه ده انتهایی لاجواب انتهایی پاورفل وظیفه ده. محترم مسلمانانو، د ماښامي په ټایم کې چې کله موږ روژه ماتو په دغه ټایم کې تاسو دغه دو کلمات صرف ووایئ. انشاءالله العزیز څنګه دلته کې ستاسو د خولې نه وتل او هلته کې محترمو دا قبلېدل دي. په دغه ټایم کې الله پاک دعاګانې محترمو دا قبلوي. په دغه ټایم کې الله پاک زمونږ او ستاسو فریاد اوري. څومره چې انسانان دي د هغوی ناممکنه مشکلات دي الله پاک بولا ممکن کوي او بالکل به کوي. او دغه رنګه څومره چې ناممکن حاجتونه دي الله پاک به دغه تمام حاجتونه محترمو په دغه یو ټایم کې دا پوره کوي. یاد ساتئ محترمو، د رمضان المبارک کوم چې د افطارۍ ټایم دی، د روژه ماتي ټایم دی، انتهایی لاجواب دی. په دغه ټایم کې الله پاک وایي چې بنده زمان وغواړه، څه غواړي؟ رشته غواړي، دولت غواړي، پیسې غواړي، کاروبار غواړي، نوکري غواړي، پرسکون ښایسته زندګي غواړي، زمانه جنت غواړي، زما رضا غواړي، څه غواړي بنده وایه. نو په دغه ټایم کې چې کله موږ دغه وظیفه وکړو انشاءالله العزیز الله پاک به زموږ دنیا هم ورسره به آخرت محترم دا به هم ښایسته کړي. خو بعضې وخت کې موږ په دغه ټایم کې ځان مشغول کړو په خوراک وغیره باندې. کله څوک یو څه کټ کوي، کله څوک بل څه کوي، کله دسترخوان خوري، کله اوبه، کله څه. نو زما د سوچ مطابق پکار داسې ده چې کله 15 منټ پاتې شي اذان کولو ته 10 منټ پاتې شي، په هغه ټایم کې چې 10 منټه مخکې هلکه بیخي په دسترخوان باندې ریډي هر څیز بیخي اوکئ، هېڅ مسله پکې نه وي. دغه 10 منټه داسې دعا وکئ او دا وظیفه پکې وکئ او کوم سوال پکې د خپل رب نه کوئ نو رب ډیر زیات کریم دی، ډیر زیات رحیم دی او ستا هم حاجت د پوره کوي. محترم مسلمانانو خویندورونو، د رمضان مبارک ډیر زیات قیمتي او د برکت نه ډک لمحات دا شروع دي. په دغه لمحاتو کې د خپل رب نه دا سوال کوو: ای زمون کریمه، زمون رحیمه، مهربانه ربه، څومره کسان دي د هغوی حاجتونه دي د خپلو خزانو نه پوره کړه. زمونږ ربه څومره کسان داسې دي د هغوی مشکلات یې نه حل کېږي، د هغوی په ذهن کې دا دي چې دا ناممکن دي. ربه ته ممکن کولی شي دغه ناممکن حاجتونه ولا ممکن کړه. څوک سوچ کوي د واده باره کې خو دومره اماونټ او پیسې اوس نشته دی چې دا واده وکړي یا رشته وکړي یا څوک نور کې ولا ربه تعلیم بذات الصدور د هر چا مسله په دې رمضان کې دا حل کړه. دومره کسان بې روزګاره دي، روزګار یې نشته دی، په خپل کور باندې د هر چاله د روزګار سبب دا وکړه. ربه څومره کسان بیماران دي او بیا سرې په هسپتالونو کې پراته دي، ربه د دې رمضان په خاطر باندې هغوی باندې رحم وکړه. څومره کسان داسې دي چې د هغوی څه مسله ده ربه تا د مسله پته ده او په دعا باندې امین وایي، ربه د هغوی تمام مسلې دا ختمې کړه. امین ثم امین. نه چې محترمو کوم وظیفه ده انتهایی لاجواب انتهایی پاورفل وظیفه ده. الله پاک موږ له رمضان مبارک یو چک بک راکړی دی او په دې چک بک کې تقریبا چې 30 چکه پکې دي. لکه څنګه چې ته لاړ شي بینک ته، که نه ستا بینک اکاونټ دی ولکه څومره پیسې پرتې دي، نو که ته چک بک راوالې او هغه اماونټ نه دلته کې څومره هم ته لیکې نو دا به تا ته میلاویږي. رمضان موږ ته الله پاک یو چک بک راکړی دی، په دې کې هر یو چک کې دا ماښامې دی، ماښامې تا ته ما ورته خبر وکړله ماښامې د یو قسم نه چک بک دی. بس ته په دې چک کې څه ولیکه او هلته کې ورکه دا هیله که د روژه ماتي ټایم کې دا ووایه دا به ستا اکاونټ کې جمع شو، دا به تا ته میلاویږي. لکه څنګه چې موږ اے ټي ایم کارډ دا راوالو او بینک کې هغه ځای نه پیسې موږ راوالو، دغه رنګ یا چک بک موږ ډک کړو هلته کې ورکړو ته موږ له کیشر پیسې راکړي. نو دغه رنګې محترمو کوم چې د رمضان دا ماښامې دی او تاسو کله روژه ماتوئ نو دغه ټایم دا یو قسم نه چک بک دی چې ته څه سوال هم کې، ته څه دعا هم کې، بس دا ته ووایه لکه دا یو قسم نه تا په چک بک کې ولیکله او سوچ دا وکړه چې دا به الله پاک انشاءالله العزیز به قبلوي. کوشش وکئ دغه رنګې وظیفه وکئ او د زړه نه محترمو دا وکئ
مکمل ترتیب مکمل طریقه کار تاسو ته هم دغه مهامه ټیم د محترمو دا زموږ استاد سره میسه دانشي څومره محترمو تاسو وظیفه وکړه د زړه نه څومره تاسو وظیفه وکړه په اخلاص باندې ان شاء الله العزیز کار وکي لازمن وکي ستا یقین پر د څومره ستا یقینو دومره محترمو د وظیفې پاور دا وسوي وظیفه دا سره چې تاسو په یوش پیری درود ابراهیم وای چې کوم د مانزه درود شریف دی تاسو نو وخت ویل چې 10 منټه 15 منټه مخکې تاسو کېنئ په درستخان باندې چې تاسو مخکې ارس به ریډي کړی نو تاسو به لومبه خبردار شول چې تاسو به یوش پیری درود ابراهیم وای اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم كم چې دا مانزه درود شریف دی سره د الله مبارک یو شپری بوای تم ویلی بیا د هغې نمبر به تاسو درې سوه او دیارلس پیرې یا ارحم الراحمین او حدیث کې راځي چې کوم سړی یا ارحم الراحمین وای یو پرشته आवाज کوي چې یا ادا یا ارحم الراحمین ستا خبره واورېده او ستا سوال د قبول کو یا حدیث کې راځي چې کوم سړی ربنا سره دعا کوي مونږ پښتو کې دعا کو ای زمنګ رب ربنا ای زمنګ رب نو چې موږ پښتو کې ای زمنګ رب داو کې اللهم ربنا دسو کې نو یا ارحم الراحمین او ربنا سره سو دعا کوي الله پاک له دعا د لازمن قبلې کوشش وکړئ 314 پیری یا ارحم الراحمین او یا ربنا دا اوس تقریبا 11 پیری وای یوش پیری وای و پیری وای درې پیری وای ان شاء الله مزید دعا قبلېږي دغه نه بعد به روستم یوش پیری درود شریف او په دې منځونو کې تاسو خپل دعاګانې دا غواړئ مطلب دا شو چې کله وظیفه پوره کړل دغه نه بعد بلا شت کې او څومره ساده دعاګانې دي څومره حاجتونه دي دا غواړه بیا دغه نه بعد څوکا بیا دغه نه بعد درود شریف وایا لاس براګه کې مهرباني مکمل پر امید به چې الله پاک به همها کوي ځکه چې موږ الله پاک نه غواړو چې نه غواړو دغه زمون مالک دی دغه زمون خالق دی دغه زمون رازق دی دغه موږ ارس را کوي دغه رنګي نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې تاسو د پیازار چې کومه تسمره دغه اوش لګي دا تاسو د الله پاک نه واړی وړو کې سم د الله پاک نه تاسو واړی انا چې موږ د الله پاک نه غواړو چې نو واړو نه بل څه کوي کو سیز یا کار وړو کې وي یا غټي بس ارسل الله پاک نه واړی الله پاک ورکون کړي په دې باندې خوشاليږي کوشش وکړئ محترمو دا وظیفه په خپل مو کې مرګرو سره هم شیر کړئ الله پاک هم ډیر زیات خوشاله آباد ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته